أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سورة البقرہ دویم سپارہ آیت نمبر 198 پدی آیتونو کی اوس دریم حکم دے او دا د صحابه کرامو یو اشکالو چې زمانه جاہلیت کې با میلے لگے دے د حج پروازو کې نو بازو صحابه ویلي چې اوس خو مونږ اسلام راوړی دی مومنان یو اوس بس صرف حج بکو او دا تجارتونه به نه کوو ځکه مخکې زمانه جاهلیتو حج هم کوه تجارتونه هم کوه اوس خو به د الله د پاره عمل کې صرف به د حج په نیت ځې او حج به کوې نو رب العالمین په دې آیتونو کې د هغوی اشکال د فکوي چې نه ای صحابو که تاسو هلته ځئ نو د حج په نیت لاړ شئ خو هلته تجارت تاسو دپاره جایز دی نیت به م دا وي چې حج کوم اراده به م دا وي چې حج لزم پاتې شوه هلته تاسو دپاره اجازت دی که تجارت کوئ او که څه نور لین دین هم روانوئ بلکل تاسو ته اجازت دی ګناه نشته خو دا تجارت به غرض نه وي دا به ضمن کې وي غرض به صرف اور صرف حج وي انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِمْرٍ مَا نَوَى نیت پوری خبره ده د هر سړي خپل نیت دی او د هغې مطابق رب اجر ورکوي نو که ستا نیت دا وي چې زه حج وکړم تجارت دې م وکړو ښه منافع دې وګټه رب دې پې نه رانیسي نیت دې صحیح دی ایک تیر پر دو شکار جایز دی خو چې ستا نیت دا وي چې تجارت وکم حج هم وکړې خو نیت دې خراب دی قرآن وی که نیت هم صحیح وي او تاسو تجارت وکړو په دې تاسو زه نه رانیسم دین سخت کار نه دی مونږ سخت جوړ کړی دی تا ته شریعت نه وایي 24 ګنټې ته بس جاړه 24 ګنټې تلاوتونه کوه 24 گھنٹے مسجد کے کہنا شریعت مونږ ته د دې خبرو امر نه کوي شریعت وی دنیاوي کارم کوا تجارتونه هم کوا د خپلوانو تپوس هم کوا دوستیم کوا خود دین مقابله کې مرازه د دین د خپل وخت دی هغې ته وخت ورکوه اذان وشي ورځه حلال و حرام تمیز کوا ګرځه دا ټول عبادت دي دکان عبادت دی
خو چې دین مقابله کې نه راځي. که د دین په مقابله کې رالو نو بیا دا دنیا ده. مخکې مونږ دا خبره کړې وه چې دنیا پرستی دې ته نه وایي چې سړی دکان کې ناځي، سړی تجارت کوي. دنیا پرستی دا ده چې دین مقابله کوي. او که دنیا پرستی تجارت ته ویلې کېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله تاجر و. ابو بکر صدیق رضی الله عنه تاجر و، عمر فاروق تاجر و، عثمان غنی کې خو خبره نشته رضی الله عنهم اجمعین. دا ټول صحابه تجارو، غټ غټ خلک، خو په خپل تجارت کې به رب راضي کولو او آخرت به پې ګټلو. زبهر صورت قرآن وی که تاسو د حج په نیت ځئ هلته تجارت وکئ، تاسو دپاره جایز دي. تبلیغیان حضرات یو خبره کوي چې یو کمره جوړه کړې او هلته روشندان ته ضرورت وي نو روشندان جوړ کا، خو نیت ورکې دا وکړه چې دې خوا نه به اذان راځي، زه به اذان اورم. یو روایت کې راځي یو تن رالو او په یو ځای کې یو میخ وټکوالو چې څوک سورلي پې وتړي او مسافر راشي. بل تن رالو یې کته چې دا خو یې په لاره کې جوړ کړی دی، بل تن وکاږه. دواړو ته الله اجر ورکو. ولې؟ یو نیت صحیح و، دا بل هم نیت صحیح و. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى. قرآن خلقو ته وایي ای خلقو ما ته د څاروو غوښې نه رارسي، دا غوښې خو تاسو خورئ، وینې ما ته نه رارسي، وینې خو ځمکه راکاږي، څرمنې ده نه خلک ویسي. ما ته رارسي التقوى ولکن یناله التقوى. قرآن وایي تقوا رارسي. رب اصل مقصود نیت ده. بہر صورت قرآن وی چې نیت هم صحیح و، تجارت کوي تاسو د پاره جایز ده. الله فرمایي لیس علیکم، نشته ده په تاسو باندې جناح، هیڅ ګناه نکره ده. دومره غونتې ګنهګار نه یی، دومره غونتې حج هم نه خرابیږي، هیڅ نقصان نشته. ان تبتغوا، دا چې تاسو الټوئ، فضلا من ربکم، فضل در رب ستاسو. اے خلقو تاسو گنہگار نه یی کچره تاسو در رب فضل ګورئ. فضل نه مراد تجارت، او تجارت طرف سوی فضل. د هر چا خپل شعبه وي، په چا به ورځې نه، خو تجارت یو بابرکته شی دی. دا څومره مدارس چې دي دا تجارې چلی، تجار دا مدارس چلی. تنخواداره سړی که مدرسه چلی معلومیږي دا اخوا دی خوا کوي، ځکه د هغې خو متعینه تنخواه وي، که ډېره شي 2 لاک. د مدرسې خرچه صرف بعضو مدرسو خرچه د میاشتې 5 لاک روپۍ یو تنې ورکوي تاجر. نو دا خو هغه نشي ورکولی، کور سنبال کی که دا وکړي. نو ځکه ورته رب فضل ویلی دی. بل دا چې د یو تاجر د وجې نه 10 کسان روزي خوري، یو تاجر د وجې نه 10 کسان روزي خوري. تاجر په خپله خوري، بچي هم خوري، تاجر سره له 10 مزدوران یا هغه هم خوري، دا چې چا نه مال روړي هغه هم خوري. تې رزق کمپنۍ والا دا ټولو ته یو قسم اجر رسی چې کله نیت صحیح وي. بهر صورت الله فرمایي لیس علیکم، نشته ده په تاسو باندې جناح هیڅ ګناه، ان تبتغوا،
دا چې ولټوئ تاسو اے خلکو فضلا من ربکم فضل در رب ستاسو په تجارت سره نو په تاسو بیا ګناه نشته خو که نه نیتم خراب و چراب شم خیرات بو کم دی وجه نه چې دی ټولو ته پته ولګي دي چې کس راغلی دی او په دې هم خفه کېږي تاسو ماله راونوتئ استقبال له شیطان هم ګوره ډېر غرضونه سړي سره وړي او راولیم حدیث کې راځي چا چې فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج حج مبرور دی ته وایي چا چې جنگ جګړې فحاشي خبرې حلال او د حرام تمیز وکړو رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای داسې پاک دی گویا کې اوس دنیا ته راغی او کنه مختلف غرضونو لتلی او بیا رب خبردار دی ځان سره لیکي حاجی فلان حاجی فلان چې چا ډېر حجونه کړي الحاج ډېر حجونو والا اللہ فرمائی فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ اے خلقو کلچ تاسو را کوزی گئی واپس شئی تاسو من عرفات دا عرفاتنا اشارے او کچ اے خلقو عرفات تطلل لازم دی عرفات تطلل لازم دی فرض دی ورنلی حج دیونه شو کله چې تاسو را کوزیږئ نو فذکروا الله یاد کئ رب العالمین لرا عند المشعر الحرام د مشعر حرام په خوا کې رب را یاد کئ عرفات ته چې لاړ شي عرفات نه بیا خلک مزدلفې ته راځي مشعر حرام کې رب را یاد کوي مطلب دا دی چې تاسو کله د عرفات نه راشئ مزدلفه مقام کې مشعر حرام یو غر نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې په خپل وقوف کړی دی دې نه ګیر چاپېره چې څومره ځایونه دي هلته ایسارېدلی شي خو بهتره دا ده قرآن هم مشعر حرام یاد کړی دی چې کله تاسو د عرفات نه راشئ نو مشعر حرام ته هلته رب را یاد کوي یو خدا چې اذکار کوئ فضول خبرې مه کوئ سله چې تلي هغه هدف پوره کوي بل دا چې رب را یاد کوي مطلب دا دی چې هلته جمع بین الصلاتین دو منځونه یو ځای کول بعضې خلک یې نه مني جایز دي به هر صورت آلته دو منځونه بیا یو ځای کوي ماښام او د ماسخوتن ماښام مونځ هلته رسئ بیا مزدلفه کې شپه کوي قرآن یو بله خبره کوي واذکروه کما هداکم اے خلقو یاد کوي رب لرا کما هداکم لکه څرنګې چې رب تاسو ته ښودنه کړې ده دسی حاجو کئو دسی اذکارو کے څرنګه اذکار چې تاسو ته رب ښودلی دي زمانه جاهلیت کې به حجونه وو هر تن به روانو د ابو جهل دی به حاجیانو ته اوبه ورکولې خرچې به یې پې کولې دی به حجونه کول تقریبا علماوی 52 کا 58 حجونه کړي دي دا مونږ تاسو ډېر بد یادو خو مشرکانو غوندې ډېر حجونه کړي دي ګوره خرچې به یې کولې یو نوم یې واسې یو نوم نه دی خرچې کړي دي مشرو هوښیارو خو مشرکو تلبیه به یې څنګه کوله لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک ربا زه حاضر یما تا سره هیڅوک شریک نشتا دلته به ورته وویلی شول چې بس مخکې مزه طواف به یې کولو دی به لږ زیادت کولو
इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलक, मगर हागा शुरका दी चित्ता वाला बरखे वर्कड़ी दी। बस दुम्र मान दे मुशरिक दे काफिरो दे सिर्फ दा खबर कड़े वा चरबा इख्तियार ता सर दे खोता द्वी त यो किस्म बरखे वर्कड़ी ताकत ता रब द्वी ला वर्कड़े दे द्वी सरी छे निश्रा खोता वर्कड़े दे पदे खबर मुशरिक। कुरान की सूरत ज़ुमर के रब फरमाई द्वी मां सर शरीक जोड़ई ब्या फरमाई इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। कुरान ढेर अजीब खबर कड़े वही द्वी तो चुवेले शुई चोली अल्लाह सर शुरका जोड़ावे नु द्वी हुई चे मुंग अल्लाह त नज़दीकत ग़वाड़ू प द्वी सरा पखपल गुनाहगार यू डायरेक्ट रब तवेले न शू मुंग ब द्वी तवायू द्वी बे अल्लाह तवाय इनडायरेक्ट मुंग खु गुनाहगार यू। मिसालू न मोर गई अफसर सर च मिलावेगी द चपड़ासी जरूरत बवी दासिम रब सर च मिलावेगी द चपड़ासी आंदी ए चपड़ासी ला खलक अलजी या वल्ला अल मिलावेगी च कला अफसर वर्तवी जता सर डायरेक्ट न मिलावेगा नो खलक बिया चपड़ासी लजी च अफसर ता तमखे तो वलाड़वी वाया ऑर्डर तो वर्तवे जी ता तने पहले बदी चपड़ासी तवे के देशी कारों दल कैंसिल की रब वही उदऊनी अस्तजिब लकुम माना उगाड़े दुआगाने कबलो रब इंतजार की जमुंग द दुआ जमुंग द सवाल जमुंग द मेहनत हदीस के राजी वाला उबाली रब परवाम न कही च तुमरा गुनाहगार है सिर्फ गूर इसका इंतजार दे स्ता देर दे नो बहर सूरत द्वी वही चना मुंग ब द्वी तवयू द्वी बे अल्लाह तवय द रब दा सिस्टम न दे ख्वाख बार सूरत मख के मादा खबर कड़े दा यो सड़े द खपली खजी प बाप की दुम्र खबर निशी बर्दाश्त कवल है बल्कि गैरती खलक मख की नहीं पुख्ताना दा पुख्ताना हुआ की उसको बराए नाम दी इस्लाम बराए नाम दे पुख्तून बराए नाम दे द खपल कोर दा लरगी बेम चाहता न खोदल खपल कोर बेम चाहता न खोदल उस खल को जान सर कोर वालम के नवली रवानी इस बाक न के आगा हया खत्म शुआ बाहर सूरत सड़े दखपले खज प बाप की दुम्र खबर न बर्दाश्त की क दुम्र खबर खपले खज के वो कथा और तो जमा उस्ता फुल बाइकाट रब गैरती जात दे शरीक चे दे वर्ष पैदा को डेर सख्त पे खप की कुरान के रब द मुशरिकान उपसे कि उन सूरत जुमर के फरमाई अल्लाह दा से खल को त हिदायत न कही इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ काजिबुन कफ़ार अल्लाह हिदायत न की द्रोखजन था रब और द्रोखजन वेले वही जका कस्ता जमकसदूम तब दरबार लनतले तब डायरेक्ट माला रागले वे खुद द्रोखजन ही खपल रस्मुन पूरा के अशे पमारा तपे अल्लाह फरमाई कफ़ार ना शुक्र हम ये बची दर लमा दर कड़ी दी खज़ दर लमा दर कड़े दा माल द लमा दर कड़े दे इज्जत द लमा दर कड़े दे तक गर्जे बाहर सूरत मुशरिकान ब तलबिया वेला चरबा तासर आग शुरका दी चित्ता वाला बरखे वर कड़ी दी कुरान ये खल खुदा तलबिया नवाया वज़कुरूहु कमा हदाकुम याद के रब लरा कमा हदाकुम लक सरंग जे तासु ते खुदन कड़े दा द मुशरिकानो गुंति अमलो न के कमा हदाकुम हिदायत मुंतरब कड़े दे कुरान सहाबो तो ही पैगंबर तो ही कमा हदाकुम माँ चदर तसिंग हिदायत कड़े दे हिदायत रब कई यो
ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر نه قرآن وی ما هو بقول شاعر بل ځای کې فرمایي شاعرانو تابعداري خو بیکاره خلک شاعرانو پسې رواني یعنی تا پسې خو ابوبکر روان دی ډېر اوچت شخصیت دی شعراو پسې خو ډېر 2 نمبر خلک رواني رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر نه او نه به اشعار ویل خو بعضې اشعار په زبان بجاریو لولا مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا ان العدا قد بغوا علینا داسې اشعار به رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رب کتا مونږ ته هدایت نه وی کړی مونږ به هدایت یافته نه وی ولا تصدقنا ولا صلینا پیغمبر وی صلی الله علیه وسلم نه به مونځ کړی وی نه به صدقه کړی وی چې پیغمبر داسې وی رب تا هدایت را کړی نو مونږ تاسو ګوري هیڅ شي خلق نه یو داسې به نه وی زه ډېر موحد سړی یم بعضې کس کې خپله نشئ د څه شي نشئ د عبادت چې 2 رکعاته وګوري بیا د وحي انتظار کوي هلکه مونږ ډېر ګناهګار یو ته به څه عبادت به دي سي الله فرمایي هدایت درله ما درکړی دی په هغه طریقې به روان اوسئ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگر چې وی تاسو مخکې د دې نه ای خلکو خامخا د ناخبرونه لمن الضالین لم د تاکید ده خامخا ناخبر وی جاهله وی گمراه وی خو ما درته هدایت کو تاسو ته چرته رب را یادو تاسو صحیح حقیقت رب نه پیژندو بعضې صحابه خپل درمیان کې بناسو مسکی بشول یو صحابي خپله واقعه بیانوي چې ما ځان سره بوت وړی و بار عبادت به مې کول او ګرځولو به مې وایي چې میتیازو له ورغلم چې رالم په دې بوت باندې ګیدړ میتیازې کړی وی نو هغه بیا عرب یبول الثعلبان برأسه عرب یبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت علیه الثعالب وی دا بربي چې ګیدړان پې میتیازې کوي ډېر ذلیل دي هغه معبودان حقیقت ویلی دی اے معبود بره وي زمونږ رب بره دی د خلکو معبود لاندې ځمکې کې داسې ورته کړی یو انګریز چرته پاکستان ته راغلی وی بیا لاړو چا ورته ویلې هلته دې څه نوې کارنامه وکته وی یاره یو شی مې وکته بندګي زمونږ او د هغوی یو وه خو موږ د ولاړ شي بندګي کوو دوی د ملا شي بندګي کوي قرآن وی مخکې ګمراه وی رب هم نه پیژندو ما درته طریقې او پیغمبر راولېږو طریقې درته ښیي همدغه رنګې به د رب بندګي کوئ مخکینو طریقې ختم اوس بیا رب العالمین فرمایي ثم افیدوا من حیث افاض الناس اے خلقو بیا واورئ را واپس شئ تاسو را کوشئ تاسو د هغه ځای نه افاض الناسو چې را کوزیږي خلق یعنی مزدلفې نه منا ته راشي یو مطلب دا بعضې وایي چې نه همدې نو هماغه عرفات مراد دی چې خلکو عرفات نه راکوشئ مخکې هم دا خبره وکړه چې عرفات نه راکوشئ اوس بیا وایي ثم افیدوا من حیث افاض الناس اے خلکو راکوشئ د هغه ځای نه چې خلک راکوزیږي بیا عرفات یاد کو د پاره تاکید چې خلکو عرفات د نه فوت نشي عرفات د نه فوت نشي فرض دی بعضی مفسرین کرام فرمایي چې قریش والا به ځان ډېر اوچت ګڼل هغوی ډایرکټ به مزدلفې کې وو ابتدا وه ناخبره وو چې مونږ ته د عرفاتو ته تللو هېڅ ضرورت نشته مونږ په خپله غټ خلک یو قرآن وایي چې نه تاسو هم راکوشئ نورو مسلمانانو قریش والو تاسو هم راځئ عرفات ته راځئ او عرفات نه بیا مزدلفې ته راځئ ځان نه مشران مه جوړوئ مخکې نه په مزدلفه کې کښېنئ حج هم بیا نه کېږي واستغفر الله
او بخنه غواړې د رب العالمین نه بس عبادت مکملیږي یا مکمل شو. اوس بخنه غواړې د رب نه، د رب نه بخنه څه غواړي؟ کار غلط نه دی کړی، مطلب دا دی چې رب دا کار ډیر سخت دی او څرنګه چې تا حکم کړی هغه رنګې مونږ ادا نه کو نو استغفار به وی. تبلیغیان حضرات به هم کتلي وي چې کله ګش نه راځي نو استغفار وی، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ولې عبادت وشو، که خطایی وورکې په دې استغفار سره به الله په تاسو رحم وکړي. موږ چې سړی وکړي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایو، مثبت کار نه دی. مطلب دا دی چې ربه زه ولاړ دلته یم سوچ به مې بل خوا وي، رب هغه بخنه راته وکړي وما قدر الله حق قدره. الله فرمایي تاسو رب قدر نه دی کړی، څرنګه چې د رب قدر دی نو تاسو استغفار به وایئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات غټ دلیل سورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. نو ګوره واستغفر بخنه غواړه. صحابه پوه شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه رخصتیږي، اوس استغفار غواړه رب له ورځي. زه به هر صورت استغفار یو داسې دم دی، خلک وایي یو داسې یو نسخه راته وښیه که څه شی وایي چې مونږ یې وایو رزق مې سوا شي او دا چلو مو شي جی یو ذکر راته وښیه. حسن بصری رحمه الله له یو تن رالو ورته ویلې چې اولاد مې نه کېږي، و استغفار وایا. بل رالو جی تجارت نه کیږي او ډېر نقصان کیږي او ورته وایي چې استغفار وایا. بل رالو باران نه کیږي و استغفار وایا. شاګردان ورته ویلي چې استاد جی یو لرالو هغې ته هم تا استغفار، بل کار لرالو هغې ته هم استغفار، بل کار لرالو هغې له هم استغفار. یو نسخه د ټولو دپاره هغه وي قرآن ښودلې ده. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. که بخنه غواړئ په استغفار، یرسل السماء علیکم مدرارا، راوری با پتا سو باندې باران د برناش په شیبو. که باران غواړئ استغفار وای. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اے خلقو استغفار وای رب در لمالونا زیادی. وبنین، بچی غواړئ استغفار وای. بار صورت قرآن موی واستغفر ان اللہ غفور الرحیم. یقینا رب العالمین غفور ډیر بخون کې ده، صیغه د مبالغه ده، حدید نشتا، دائم صفت مشبہ. غفور دوام ده، غفور ډیر بخون کې یما رحیم، دام صیغه ده صفت مشبہ. رحمتم ډیر دائم همیشه ده، ختمی دل ورله نشتا. اشاره ده که خطایی در نوشوا دا سنه چې بخون کې څوک نشته، زه بخون کې هم کنه. خا چې مزدلفې نه روان شوی مینا طرف ته، التا بیا یو قسم جمرة العقبہ چې ورته وایي، شیطان به ولي، بیا به قربانیو کی، بیا به حلقو کی. دا یو ترتیب دی. که دې ترتیب کې در نه خوا دې خوا مخکې وروسته وشول دوباره به یې کې. ترتیب فرض دی، لازم دی. ښه چې سر دې گنجی کو لاړ، بیا طواف زیارت دې مو کو. مطلب دا دی چې اعمال دې ختم کړل. قرآن څه وایي؟ فَإِذَا قَضَيْتُمْ
بس کله چې تاسو پوره کوي مناسککم احکام د حج خپل فذکروا الله او بیا تاسو طواف زیارتو کوي او راشه تاسو مناتا نو فذکروا الله یاد کوي الله لرا الله یادوي ځکه 11 12 13 دا الته ناس وي خلق مینا کی قرآن وی یہ خلقو التا اللہ یادوي التا با خلق راجم شول مخ کې نو سړی چې اوسګاری خپل درمیان کې گپ لګی نو چا به ویل پلار به مې و هغه به داسې سخي سړی و سل دیګه به پاخه کلو ټول به ویه شول هر څوک د خپلار هغه متلونه او اشعار وی داسې به هغوی وی زمونږ پلار دا چلو کړو زمونږ پلار دا چلو کړو د پلار خبره مني نه خو د پلار صفتونه دې دپاره بیانوي چې زه اوچت شم د ځان غم کوي نو خلق بم لګیو د پلار او د نیکه او د دې کارنامې به بیانولې هغه یو تن ویلې وی زما د پلار دومره غټه ځمکه وه لکه داسې و هغه ځای لرې ځای یاد کړی دی بل ویلې زما د پلار یو دیګ و هغه هم دې ځای نه وله تر هغه ځای پورې و دی ورته دروغجنه دا به اږدو چېرته وایي دا به یې هغه ستا پلار ځمکې کې اږدلو که نه به هر صورت داسې خلک د خپل پلارانو هغه کارنامې بیانوي دا چلی وکړو هغه چلی وکړو قرآن اوس څه وایي ای خلقو الله یادوئ که ذکر کوم پشان د یادولو ستاسو آباءکم پلارانو خپلو لرام داسې رب رایات کوي چې څنګه پلاران را یادوئ پلاران را یادوئ رب را یاد کوي رب دې غونتې یاد کوي که نه یو مفسر فرمایی چې مطلب دا نه دی چې هلته به خلکو د پلار او د نیکه صفتونه بیانول رب فرمایی عام عموما چې داسې رب را یاد کوي لکه ماشومان چې پلار یادوي ابو ابو یا امی امی بد الفاظ وی تاسو هم داسې رب را یادوئ چې ستاسو ته درد رسیږي چې رب درته یادیږي که ماشوم ته چې معمولي تکلیف ورسي یا پلار یا مور ته چغې وایي تاسو باندې مشکلات دي خلکو رب ته چغې وښئ داسې یادوئ لکه پلاران چې خلک یادوي که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا او د شک د پاره راځي خو دلته او د شک د پاره نه دی د یقین د پاره دی د مضبوطوالي د پاره دی تاکید د پاره دی او اشد ذکرا یا په سخ یادولو ذکرن په یادولو سره پلار څه کې دینم مضبوطی یادوه رب دی پلار مربی دی د کس تربیت کوي خو رب العالمین دی د هغې ذکر لږ ډېر کوئ اوس قرآن وایي دوه قسمه خلک دي چې دعاګانې غواړي او د دواړو جدا جدا ټارګیټ دي الله فرمایي فمن الناس بس بازی د خلقو نا من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا اے رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته فی دنیا په دنیا کې صرف اور صرف چغې وایي ربه دنیا راکې صحت راکې ربه بیمار فلانی زی کہ میں درد ہے رب بس دا درد راله ختم کی خپو درد ختم کی رب مال راکے رب کاروبار راله روان کی رب بچی میں خوشحاله کی بس دا لگی دا کس چې دعا کی کنا دا د کس عکاسی کی عکاسی یو نقشه قرزی چې سرنګ تنوی د غرنګ دعاوی نو چې سړی څرنګه سوچ په دې کوپړۍ کې لري هغه رنګې دعاګانې کوي بعضې کس سره د آخرت غمي دنیا ډېر وروسته ذهن ته راځي رب قبر د عذاب نه مې وساتي رب آخره خاتمه راله په ایمان کې رب د حشر د سختو نه مې وساتي لګیا وي بیا وروسته چېرته وي رب دنیا هم راله اخیسته کړي او بعضې تن وي کاروبارونه هر څه په ذهن کې وي و آخرت کې زر وي قبر د حشر نه مې وساتي او بس خبره ختمه قرآن وی دو قسمه خلق دی یو دا دی چې صرف دنیا غواړي
صرف دنیا په ذهن کې پراته ده. دا ټک ورکوي مونږ تاسو ته اشاره راکوي، دې ته تعریض وایي. اے خلکو چې هلته لاړ شئ دنیا غواړئ آخرت ورسه ضرور غواړئ. داسې نه چې هلته صرف د بیمارو د کاروبارونو دپاره تلی. ډېر خلک دلته په دې نیت ځي هلته به دعا وغواړم الله به راله کاروبار روان کړي. داسې نه وي هلته به دعا وغواړم قبر و حشر به مې قسط شي. قرآن وی دوه قسمه خلک دي. فمن الناس بس بعضې د خلکونه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا اے رب زمونږه آتنا راکي مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې وما له فی الآخرة من خلاق. الله فرمای او نه دوی د پاره فی الآخرت په آخرت کې من خلاق برخه. آخرت کې ولا رب سا جنت ورکوي. ولې غوس نه دی نو چې یو سړي ته یو شی ضروري وي یا ضرورت وي ورته هغه غواړي خو شته دی ورته نه که نه. یو تن ویلي کاروبار مې هم شته بچي مې هم شته ښځه مې هم شته کور مې هم شته دعا ته ساجت دی. مطلب یې دا و چې مونږ تاسو چې ماړه شو بیا دعاګانې نه غواړو. الله فرمای آخرت کې هیڅ برخه نشته غوښتلی نه دی نو. ومنهم او بعضې د حجیانو نه هلته الناس ویلې خلک چې په حجیانو ټک رانشي چې دی حجیان رایت کل قرآن عام اشاره وکړه. فمن الناس او دلته څه وایي ومنهم یا هم ضمیر دی ناس ته راجع دی دې خلکو کې خو خلکو نه مراد الناس الف لام اهدي دی حجیان مراد دی. قرآن وایي هم دغه نه من هغه څوک دی یقولو چې وایي ربنا اے رب زمونږه آتنا راکي مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن خسته زندگی وفی الآخرت حسنا په آخرت کې خسته زندگی. رب دنیا هم راله خسته کی رب آخرت هم راله خسته کی. دا ښکلې دعا ده. مونږ به په دنیا کې دا څه نه وایو چې ربه مشکلات دې راشي زه به صبر کوم. صبر هغه څوک کوي چې مشکلاتو ته تیارېدلی شي. مونږ خو کمزوري خلک یو مونږ به عافیت د رب نه غواړو. ربه مشکل مه راولې ځکه چې مشکل رالو دا د فتن دور دی دین به هم دې پرېښی وي. مشکل نه به ځان ساتي. ربه بس عافیه را سره وکړه. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ایمان نه بعد لوی نعمت هغه عافیت دی چې رب دله صحت هم درکړي خوشحالیم درکړي بچیم درکړي کور هم درکړي دین هم درکړي هدایت هم درکړي ایمان هم درکړي صدقې هم ورکړي. الله دې هغه رنګې معامله موږ څه وکړي. غمونو نه م رب ساتلی بوډا کېږي نه دې ته وایي عافیت. دا څه بد سړی نه دی. دلته مال هم الله ورکړی ښایست هم ورکړی بچي هم ورکړي خو ټولې په دین لګولي. الله والا خسته زندگی ورکړی دې ته وایي حسنه خسته زندگی. او آخرت کې مربع دغه رنګې خسته زندگی راکړي. وقنا عذاب النار او بچ کې رب مونږ عذاب د اور نه بچ کې مونږ د عذاب د اور نه رب د اور د عذاب نه بچ کې. بعضې مفسرین وایي خسته ژوند دا دی چې آخرت د پاره تیر کړي. خسته ژوند دا دی چې آخرت د پاره تیر کړي. خسته ژوند چې آخرت د پاره تیریږي او آخر خاتمه د خلکو کامیاب وي هغه د دو صفتونو والا خلک د هر چا الله آخر خاتمه نه بربادوي. الله دې زموږ ستاسو آخر خاتمه په ایمان کې. دو کسانو آخر خاتمه رب نه خرابوي. یو دا چې الله د پاره کار کوي نیت خالص وي که صدقه هم کوي الله د پاره مونځ هم کوي د الله د پاره حج هم د الله د پاره کوي چرته چا سره مرسته کوي د الله د پاره هر کار د الله د پاره. دویم تکبر ورکې نه وي نشه ورکې نه وي چې دا دوه خبرې درکې تا ته الله هدایت درکوي ستا آخره خاتمه کامیابه ده. الله دې دا دوه خبرې مونږ کې پیدا کړي. مونږ ډېر کمزوري خلک یو که دومره غونتې نشه درکې راله بربادېږي دومره غونتې نیت دې خراب شو بربادېږي. الله دې دا دواړه خبرې زمونږ خسته کړي.
نو خسته ژوند هغه دی چې آخرت د پاره تیر کې، دا د دنیا خسته ژوند دی. او آخرت کې خسته ژوند یعنی جنت دی. رب هلته جنت راکړي. غوښتلی شي بعضې خلک کوي ته به جنت نه غواړې، الله د پاره به کار کوي. رب مونږ ته ویلي جنت وغواړئ، رب مونږ ته ویلي نعمتونه وغواړئ. داسې دعاګانې وکړئ. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، الله فرمایي دوی د پاره برخه ده، لویه برخه ده. تنوین د پاره تعظیم دی، ډېره غټه برخه ده. مما دا حق عملوننا کسبو چې دوی کړي دي، دعاګانې کړي دي، ارچی کړي دي. صرف دعاګانې نه دي، دوه کار دي ګوره د کامیابۍ دپاره. دوه کارونه دي د کامیابۍ دپاره چې یو تن دا وایي زه به کامیاب شم، دوه کارونه به کوي. یو محنت به کوي، محنت. دویم دا دعاګانې به کوي. سړی به د دین دپاره محنت هم کوي او رب نه به دعاګانې هم غواړي. الله فرمایي باس نصیب مما کسب، دا به مومي. والله سریع الحساب، رب العالمین جلد حساب کوونکی دی. جلد نه مراد چې داسې به نه چې ډېر غټ ژوند دی او بیا به مرګ راځي او بیا قبر دی او بیا به چېرته حشر وي، مرګ پته نه لګي. من ماتا فقط قامت قیامتو، کس مړ شو قیامت قائم شو، بس حساب دې شروع شو، سوال جواب شروع شو. قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه ده، جهنم د کندو نه یو کنده ده. حساب لین دین دې روان شو. قرآن وی ډېر زر حساب کو، حالانکه مونږ خو ډېر غټ سوچونه کې پراته یو، خو رب فرمایي ډېر زر حساب کو. دلته خو دې بل مالي والو ته به وایې مړه چېرته رب به راسه حساب کوي. الله فرمایي سریع الحساب، اقتربت الساعه وانشق القمر. الله فرمایي قیامت قریب دی. یو قربه وي یو اقتربه وي. قربه دې ته وایي چې لږ دنه لرې، اقتربه دې ته ډېر نږدې وي. قرآن وی اقتربت الساعه، قیامت نږدې دی وروره. سریع الحساب. دویم سریع الحساب جل حساب کوونکی مطلب دا دی چې ورځ د قیامت سړی وایي چې د یو تن حساب کیږي، دا خو د آدم علیه السلام نه واخله تر آخر انډه پورې یو سره به ذرې برې. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. دومره حساب، دا خو به پې ډېر وخت لګي. الله فرمایي سریع الحساب. مونږ به رب ته داسې ګورو لکه سپوږمۍ ته، هر تن به ورسه داسې ډېر زر به حساب کوي. مثال کے طور پر د سهار اتو نه یا څلورو نه واله تر لسو پورې به کار شوي د ټول دنیا، داسې حساب به رب کوي. بعض علما وایي رب به داسې حساب کوي مؤمن سره جل، ځکه د مؤمن تذکرت ذکر شوه. هغې سره به داسې حساب کوي چې بس تا دا عمل کړی دا دې نه و کړی، ځه ما معاف کړي ځه جنت ته. داسې جلد حساب به کوي، داسې نه چې یو ټکي حساب به کوي. اللہ فرمائی سریع الحساب. وذکر اللہ، یاد کی اللہ لرا اے خلقو، فی ایام معدودات، پروزو شمارلو شوکی. دا حج روزی دی رب یاد ہوئے، تکبیرات کا ہوئے. دلتن خصوصاً ایام معدود نا مراد آغا خصوصی دا شمار روزی دی چه 11 12 اور 13 دی. اور مینا کے سڑے پروت وی اے خلقو دلتا خصوصاً رب را یادا ہوئی. اس قرآن سوئی دا درے روز وی سارے گے. قرآن وی چھے کسوک پدرے مروز لاڑو اس خبر ندے ایسار نہ شو گنانگار ندے. فمن تعجلا نو چاچ تلوارو کڑو جلتیو کا پا پورا کولو دا دو رزو کی فلا اسم علیہ نو نشد دے ہز گناہ پا دے باندی. ہاں قدرے میں روز تے ایسار نہ شو دورز شیطانان ویستل بس ہم کافی دا. ومن تأخر او سوک چی روستا پاتی شو پا ویشتلو دا شیطانانو کی درمی روزتا پاتی شو فلا اثم علینو پاقی ہم ہز گناہ نشتا. مطلب دا جر دے
لمن اتقا دا هغه چا د پاره چې یریږي د رب نه. نیت دا نه وي چې ځان ته خلاص کړم، رب خو خلک پیژني چې دی وتښتېدو. ضروری کار دی ولاړ شه، ګناهګار نه. خو الله فرمایي لمن اتقا چې څوک د رب نه یریږي. واتقوا الله، اے خلقو پس دا حج نه د رب نه ویریږئ. مناسکم پورا کړل، د حج احکام پورا کړل، حج پورا شو. اوس واتقوا الله، ځان کې تقوا پیدا کا. حج مونږ ته څه ښیي؟ تقوا. چې سړی حج نه راشي پکار د خپل اخلاق سیده کی. دغه رنګې سړی قرآن وایي خپل اخلاق سیده کی. داسې نه چې خلک ګیله راکوي چې مړه تاله حج کړی دی. یو حافظ له وایي چا ګزار ورکو، حافظ سترګې کار نه کوي، هغې ویلې حجي الله دې غر کا. هغه حقیقتاً حجي و. وایي تا ته څنګه پته ولګېده چې زه حجي یم؟ ستا خو سترګې هم نشته. وایي داسې ناترسه ګزار بغیر د حجي نه بل څوک نه ورکوي. ما ته پته ولګېده چې ته نو داسې هم نه چې بیا بدنامې خلق در باندې سوداګانې کوي. نه، ځان نه به صحیح حجي جوړی. واتقوا الله، الله نه ویریږه چې ستا د هغې وروستنۍ زندګۍ او د اوسنۍ زندګۍ په درمیان کې غټ فرق وي، پته لګي. مخکې قرآن درس دی نه کول، اوس کې په کار دی تا کې فرق وي. ستا اخلاق په کور کې هم خیستی، بهر دې هم خیستی. او چې نه قرآن در باندې اثر نه کوي تا کې تقوا نشته. واعلموا، او پوه شئ اے خلقو، انکم الیه تحشرون، چې یقیناً تاسو به الله ته راجمع کیږئ، یعنی راجمع به کړلی شئ تاسو الله ته. وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله وصحبه اجمعین.